آخرکار د ډیر زیات غټ انتظار نه بعد د آی سی سی چیمپئن ټرافي 2025 د شیډول اعلان وشو. د آی سی سی د طرف نه افیشلی دغه شیډول راغلی دی. هغه شیډول در سره هم شاملوم، خو د شیډول شاملول نه مخکې د ټول نه اهم یو سوال د خلکو په ذهنونو کې دا دی چې آیا د پاکستان چې کوم چیمپئن ټرافي د سیمی فائنل او د فائنل میچونه په پاکستان کې کېدلی شي او کنه. د دې لپاره څه طریقه کار دی؟ نو سمپل طریقه کار دی. ګوره د انډیا چې کوم الریډي میچونه ظاهري تور باندې په شیډول کې شامل دي، نو هغه په دوبۍ کې کلیر کټ کیږي چې د انډیا د چا سره هم میچ دی هغه په دوبۍ کې کیږي. خو که چېرته کې پاکستان غواړي چې زمونږ سیمی فائنل او فائنل په پاکستان کې وشي او د چیمپئن ټرافي د پاکستان نه بهر نشي، نو د دې لپاره سمپل لار او طریقه کار اسان دی. هغه دا دی چې د انډیا سره د پاکستان هم میچ دی او د نیوزیلینډ د انډیا سره هم میچ دی. نو نیوزیلینډ هم شکست ورکوي انډیا ته او پاکستان به هم شکست ورکوي انډیا ته. نو په دغه باندې به پاکستان ته چیمپئن ټرافي راځي. ټوټلی د ورخو نشي راتلی. د انډیا چې کوم میچونه دي که څومره هم دي، 3 دي که څو میچونه دي، هغه خو به کیږي په دوبۍ کې د انډیا او د چې کوم اگینست دغه ټیم دی هغه په منځ کې به کیږي. خو چې کوم نور غټ میچونه دي لکه سیمی فائنل دی او ورسره که چېرته کې انډیا فائنل ته لاړ، نو فائنل هم د پاکستان نه دی بیا بهر شوی دی. خیر په دې شیډول باندې خبره کوو. لنی چې کوم میچ دی په 19 فروری باندې د پاکستان او د نیوزیلینډ ترمنځ په کراچۍ کې دی. دویم چې کوم میچ دی په 16 فروری باندې د بنگلادیش او د انډیا ترمنځ دی هغه په دوبۍ کې دی. ډیفینیټلی ما څنګه وختي خبره وکړه. بیا په 21 فروری باندې د افغانستان او د ساوث افریقا په کراچۍ کې دی. په 22 فروری باندې د استرالیا او د انګلند ترمنځ په لاهور کې دی. په 23 فروری د پاکستان او د انډیا ترمنځ په دوبۍ کې دی. پاکستان له کول پکار دی چې انډیا ته شکست ورکړي، نو پاسبیلیټي دې خبرې جوړیږي چې ستا سیمی فائنل او فائنل په پاکستان کې وشي. ښه په 24 فروری باندې بیا یعنی په 23 فروری باندې د بنگلادیش او د نیوزیلینډ ترمنځ په راولپنډي کې دی. بیا په 25 فروری باندې د استرالیا او د ساوث افریقا په راولپنډي کې دی. په 26 فروری باندې د افغانستان او د انګلند ترمنځ په لاهور کې میچ دی. ټایمینګ لا منشن نه دی، ټایمینګ لا کلیر کټ نه دی، وخت پکې لاشتي ان شاء الله ټایمینګ هم پته ولګي. د پاکستان او د بنگلادیش ترمنځ په 20 فروری باندې په راولپنډي کې دی. او بیا د ټول نه غټ یو زبردست میچ څنګه چې د انډیا او د پاکستان هم دغه شانته کې په 28 فروری باندې د افغانستان او د استرالیا ترمنځ دی. آیا افغانستان به یو ځل بیا شکست ورکړي استرالیا ته کنه؟ خیر په اولنی مارچ باندې د ساوث افریقا او د انګلند ترمنځ په کراچۍ کې میچ دی. په 2 مارچ باندې د نیوزیلینډ او د انډیا ترمنځ په دوبۍ کې دی. نو کول پکار دی چې نیوزیلینډ هم شکست ورکړي چاته؟ انډیا ته. نو الله پاسبیلیټي جوړیږي چې پاکستان هم ورته شکست ورکړي او ورسره چې کوم دی نیوزیلینډ هم شکست ورکړي. او دا پاسبل ده، دا یقیني طور باندې ده چې دا کېدلی شي. خیر بهرحال وخت نه مخکې څه نشو ویلی. اولنی چې کوم زموږ سره سیمی فائنل دی هغه به په 4 مارچ باندې کیږي په دوبۍ کې. دا په دوبۍ کې ځکه چې چېرته انډیا وتلی نو الله. دویم سیمی فائنل به په 5 مارچ باندې په لاهور کې کیږي او فائنل میچ به په 9 مارچ باندې یا په دوبۍ کې او یا به چې کوم دی په لاهور کې. نو د دوبۍ او لاهور وجه ریزن دغه هم دی چې انډیا که چېرته فائنل ته ووتله نو قیصه د لاس نه ووتله او قیصه بیا لاړه د پاکستان نه بهر شوه. نو که پاکستان غواړي چې چیمپئن ټرافي سیمی فائنل او فائنل میچ په پاکستان کې وشي، نو دا به ډبل زور لګي په دې خبره باندې چې چیمپئن ټرافي هوسټینګ پاکستان کې او پاکستان انډیا دغه ټرافي چې کوم دی بهر کړی دی. ډبل زور په دې کې لګي چې انډیا ته شکست ورکړي او دغه ټرافي چې کوم دی پاکستان ته راوړي، سیمی فائنل هم او فائنل هم. ستاسو په خیال سره آیا دا ممکنه ده چې انډیا په راوند میچونو کې د چیمپئن ټرافي کې بهر شي او دغه چیمپئن ټرافي پاکستان ته راشي؟ اگر سره کمنټ کې شامل کړئ ان شاء الله ملاویږي ویډیو کې تر هغه ما یا تر شاتره کې اجازه د الله پامان.